ها یو څو طریقې شته چې په هغې طریقې سره ته یو مسلمان مال ستا لپاره حلالېږي الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم مگر مال کو د تجارت په ذریعه سره حاصل شي کاروبار دی وکړو د کاروبار په ذریعه سره مال حاصل شو او د اغستون کې او د خرڅون کې په رضامندیا سره حاصل شو نو بیا اوس دا مال حلال دی او د دې بالکل ته خوړل جایز دی نو یو سبب چې د هغې په وجه انسان ته مال حلالېږي استعمال کې راوستي چې هغه تجارت دی 3 اسباب نور هم علماء لیکلي دي چې د هغې په وجه باندې انسان ته یو څیز حلالېږي په هغې کې دویم نمبر دی وصیت یو سړي ستا دپاره وصیت وکړو چې زما د مرګ نه پس په زما د مال نه د فلاني ته دومره دومره پیسې ورکړي نو د هغه د مرګ نه پس په د هغه د مال په 3مه حصه کې دغه وصیت نافذ شي او چاته چې میلو شو قبضه پې راله دا د دپاره حلال دی دریم صورت د مالک جوړېدو سبب چې انسان ته تحفه درکړي تحفه د اشیوم کې دی شي د مالم کې دی شي نو کو مال در کو یا اشیا سیزونه درکل تحفه کې او تا په قبضه وکړه دا ستا ملکیت شو ته استعمال کې راوسته چې حلال دي ستا لپاره څلورم سیز د میراث انسان وفات شي د مال د ورثو ته پاتې شي نو ورثو دپاره د خپلو شرعي حصو مطابق په هغې کې تصرفات کول جایز دي او د دپاره حلال دي